أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا پوه شیتاسو انما الحیات الدنیا لعب چه بیشکا جند دنیا لوب دی ولهون او ټوق دی تماشدا وزینت او خایس دے وتفاخر بینکم او فخر کول دی پمنستاسو کی وتکاثر فی الاموال والاولاد او ډیر ول دی د مالونو او د اولادونو کمثل غیث دے مثال د دنیا پشان د باران اعجب الکفار نباته چه خوشال کی زمیدار لرا بوٹی دهغا ثم یهیجو بیا وچی دغا بوٹی فتراه مصفرن پس تبوین دے لرزیر ثم یکون حطواما بیاشی دغا بوٹی زر زرا وفی الآخرت عذاب شدید او دے پا اخرت کے عذاب سخت ومغفرت من اللہ ورضوان او بخنا د جانب د اللہ نا او رضامندی وما الحیات الدنیا او ندے جوند دنیا الا متاع الغرور مگر دے سامان د دوکے سابقوا الى مغفرت من ربکم وړاندې والے وکي بخنتا د جانب درب خپلنا وجنت او جنتا عرضها كعرض السماء چه فراخی د هغه پلنواله د هغه د پشان د پلنوالی د اسمان والارض او پشان د پلنوالی د زمکی اعدت للذین آمنوا تیار کړل شوی دی دا جنت د هغه کسانو د پاره چې ایمان راوړي بالله ورسوله په الله او پر رسولانو د هغه ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دے دا فضل دا اللہ مہربانی دا اللہ یؤتیه چه ورکوی دے لرا من یشاء چاہتا چه اغاڑی واللہ ذو الفضل العظیم او دے اللہ تعالی خاوند فضل لوی ما اصواب من مصیبت فی الارض نرسیگی حس قسم تکلیف حس قسم مصیبت فی الارض پدیزمک کی ولا فی انفسکم او نپزانو نستاسو کی الا فی کتاب من قبل ان نبرأها مگر ویدا پا حقی کتاب کے پا لوح محفوظ کے مخ کے د پیدا کولو زمون حقی لرا یعنی مخ کے د پیدا کولو زموننا ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک دے دا کار پا اللہ باندے آسان لکی لا تأسوا علی ما فاتکم د دید پارا چه خپن شیطاسو پہا غس فاتکم چه فوت شوی دستاسونا چلال الستاسونا ولا تفرحوا بما آتاکم او تکبر ونکی تاسو پہا غس
آتاکم چی درکڑل اللہ تعالی تاسو تا واللہ لا يحب كل مختال فخور او اللہ تعالی نخوخوی ہر تکبر کون کی او فخر کون کی لرا الذین داہاغ کسان دی یبخلونا چی بخل کوی دوی شمتیا کوی دوی پخپلا ویأمرون الناس بالبخل او حکم کوي دوی خلقو ته په بخل سرا په شمتیا سرا ومن يتولى او هاغه څوک چې مخې واړولو د ایمان نا فإن الله هو الغني الحمید نو پس بیشک اللہ تعالی دے بے پروا بے نیاز ذات او استائلے شوی ذات لقد ارسلنا رسولنا یقینا را لیگلی دی من اغی رسولان خپلو لرا بالبینات پواضح معجزو پواضح احکامات سرا وانزلنا معهم الكتاب او نازل کړي دی من د دوی سره کتاب لرا والمیزان او تلی د انصاف لرا لیقوم الناس بالقسط د دې دپاره چې قائم شي خلق په انصاف په عدل وانزلنا الحديد او نازل کړي د منګا وسپنا فيه بأس شدید چې دې په دې کې جنگ سخت یا دې په دې کې سامان د جنگ سخت ومنافع للناس او نفع پیدې د پاره د خلقو وليعلم الله من ينصره او د دې د پاره چې ښکارا کی الله تعالی هغه څوک ينصره چې مدد کوي هغه د الله د دین د الله ورسله بالغیب او د رسولانو په غیب سرا ان الله قوی عزیز بیشک اللہ تعالی دے قوت والا او غالب ذات